سلامونه ملګرو د ورلد کپ په سوپر 8 مرحله کې افغانستان لوبډلې د انډیا نه په لومړني میچ کې شکست خوړو او دا شکست هم په 20 رنزونو باندې خوړلې مطلب یو غټ شکست رن ریټ ورسره ډیر زیات غورځېدلې دی د افغانستان د ټیم په دې میچ کې کمی غلطیانې کړې دي د افغانستان میډل آرډر یو ځل بیا فیل شوی دی میډل آرډر کې بیټسمنان نه دي چلیدلي ګورباز یو ډیر زبردست سٹارټ وای شو خو بدقسمتي دا و چې د آف سټمپ بال پسې بیٹ یوړو او شالتی کیپر کیچ واغشتو کینه ګورباز یو پنچي اور ولاړ وي نو دا میچ په افغانستان لډیر زیات آسان کړي وي ګورباز نه علاوه ګورباز ډیر ډاډا بیټینګ کولو ګورباز نه علاوه بیا په میډل آرډر کې بیټسمنانو رن ابال گیم کړي دي مطلب 914 بال 14 رنزونه کړي دي بل نجیب زدران چې کوم دغه سپا 13 بال او 13 رنزونه کړي دي ډیر کم سټرایک ریټ سره د افغانستان میډل آرډر بیټینګ کړي دي چې داغه په وجه باندې افغانستان دا میچ په ډیر زیات رنزونو باندې بایلل دي مکمل سکور کارت در سره شریکوم لومبنه بیټینګ د انډیا راغله او د ویډیو د دې میچ شروع کېدو نه مخکې یو ویلاګ تاسو سره ما شریک کړو چې کې تاسو لما ویلی هم چې ټاس یو ډیر غټ امپیکټ لري چې کم ټیم ټاسو غټي بډومبنه بیټینګ کوي لومبنه بیټینګ په دې پیچ باندې په دې وکټ باندې کامیاب دي نو د افغانستان خو بدقسمتي دا راغی چې ټاس بایولوژي ټاس به لومبنه بیټینګ انډیا کړي چې یو سل یو اتیا رنزونه کړي دي اته کې لړیان اوټ اور شل اورونه مکمل وهلو چې تاسو له په سکرین باندې سکور کارت ښکاري هم چې روهیت شرما په 14 بالو اته رنزونه کړي دي ویرات کوهلی هم رن بال کې گیم کړی دی په 24 بالونو باندې 24 رنزونه کړي دي ریشب پنت په ډیر زبردست لګیو چې بیا راشد خان لیګ بیفور کو په 11 بالو شل رنزونه ریشب پنت کړي دي سوریه کمار یادو پکې زبردست اننګز کړی چې مین اف دی میچ پکې هم دی راغلی دی په 23 بالونو باندې 53 رنزونه شیوم ډوبه په 2 بالو 10 رنزونه کړي دي هاردیک پانډیا په 24 بالونو 22 رنزونه جدیجا په 15 بالو 9 رنزونه اجر پټیل په شپږ بالو 12 رنزونه ارشدیپ سنگ پکې هم په 2 بالو 2 رنزونه کړي دي چې ارشدیپ سنگ نټ اوټ پاتې شوی دی او ورسره بل بیټسمن چې کم دی نټ اوټ یو هم نه دی پاتې ځکه په لاس بال باندې افغانستان وکټ ایشتلی و د افغانستان د طرف فضل حق فاروق یو ځل بیا 3 وکټ ایشتلی دي چې سلور اورونو کې 3 رنزونه ورکړي دي نبی 3 اورونو کې سلور ویش وکټ یوم نه نوین الحق سلور اورونو کې سلويخ یو وکټه ایکسپنسیو نوین الحق ثابت شوی دی راشد خان پکې زبردست بالینګ کړي سلور اورونو کې شپږ ویش او 3 وکټي نور احمد 3 اورونو کې 10 ایکسپنسیو ثابت شوی عظمت الله عمرزی 2 اورونو کې 3 رنزونه ورکړي چې د هم ایکسپنسیو ثابت شوی دی او وکټ دواړو نه ترلاسه کړي اوس د افغانستان بیټینګ لاین اپ کتا سو ګوري نو ګورباز یو زبردست اټیشتل یو چکا او یو چوکا ډیر زبردست سټریټ چوکا واخله او چکه هم ډیر زبردست چکا واخله ډیر فارم کې لګیدو خو غلط شاټ واخلو سلیکشن غلطو بال ډیر زیات اف سټم لو بیټ ورپسې سیوړو بال کې لیګ سوینګ هم چې هغه نه ایج وته پاتو بالو یو لس رنزونه ګورباز کړی دي حضرت الله زئی له چانس ملو شو هغه خپل چانس کېش نکو په سلورو بالونو 2 رنزونه جی ابراهیم زدران په یو لس بالو 8 رنزونه دا ګوره دیږي کې د افغانستان چې کم بیټینګ لاین اپ ته ډیر کم سټرایک ریټ سره دای بیټینګونه کړی دي ګلبدین په یو وش بالو باندې 19 رنزونه کړی دي چون کې د لک سکور بوست کول پکارو دغه ټیم عظمت الله عمرزی په شل بالونو باندې شپږ وش رنزونه نجیب الله په 19 بالو نور لس رنزونه نبی په 14 بالو 14 رنزونه راشد خان په شپږو بالو 2 رنزونه کړي دي نور احمد په 13 بالو 12 رنزونه نوین الحق یو بال 0 او فضل حق فاروقی هم په یو بال وهله دي او پاغه هم سلوریزه وهله ده جی بلکې موږ د انډیا بالینګ ګورو تاسو له بوس په پته ولګي چې سپینرانو پکې سنگ بالینګ کړي ارشدیپ سنگ سلور ورونو کې شپږ در 3 وکټي خبالینګ جسبریت بومرا پکې یار زبردست بالینګ کړي سلور ورونه یو میډن اوور رنزونه او 3 وکټي یار زبردست بالینګ اجر پټیل 3 اورونو کې 15 یو وکټه هاردیک پانډیا 2 اورونو کې 14 وکټ یوم نه کلدیپ سلور اورونو کې 2 وکټي جدیجا 3 اورونو کې شل او یو وکټ هم ترلاسه کړی دا د میچ انډیا په 20 رنزونو باندې وګټلو کچاري تاسو ز پوینټ ټیبل لبوزما نو پوینټ ټیبل کې د افغانستان رن ریټ -2 پوینټ سمثینګ د تاسو په سکرین باندې ښکارا شي د افغانستان رن ریټ -2.35 شو او مطلب د انډیا چې کوم رن ریټ ته +2 اوس د افغانستان چې کوم بقایا میچز دی یو استرالیا سره دی یو بنگلاديش سره دی دا دواړه به افغانستان ته ګټل غواړي او بیا کوالیفای کېدی شي کدی کې یو میچ هم بایلی نو د افغانستان چانسز ختميږي جی دا مکمل سکور کارت خپل رائے په کمنټ کې ضرور شریک کړئ والسلام